د مثلث تعریف دا دی چې هر هغه شکل چې مشتمل وي په شپږو څیزونو په دریو زاویو او په دریو ضلعو باندې ټیک شوله بیا دې زاویې ته ما درته ووي چې دې ته قوس هم وایي نو چې مشتمل وي په دریو قوسونو او په دریو ضلعو باندې دې ضلعې ته ساق هم ویلی کېږي بازو یا ساق یا ضلع ٹھیک شوله زاویه یا قوس یو شی دی نو مثلث دا هر هغه شکل چې مشتمل وي په دریو قوسونو او په دریو ساقونو په دریو زاویو په دریو ضلعو باندې پوه شوې بیا ګوره راشدینه مثلث داسې څیز دی چې دا دې زده کړو نو سترګې دې وکړي پوه شوې په ریاضۍ کې جیومټرۍ کې په دې فلکیاتو کې چې مثلث په دې باندې پوه شوې نو سترګې دې هغه بینا شوې سترګې دې وکړي نو بیا د نورو څیزونو په پوهه کې سترګو لره لوی دخل دی که نه چې اینې سړی بیا ښه په بصیرت سره زده کولی شي د دې مثال په دې فن کې د سترګو دی ها دا به یادوئ زده کوئ ښه په توجه ښه په غور سره دا دی مثلث ٹھیک ده دې مثلث کې بیا هغه یو ته وایي قائمة الزاویه مثلث یو ته وایي قائمة الزاویه مثلث او یو ته وایي غیر قائمة الزاویه مثلث بلکې د دې نه مخکې یو دوه قسمه دي د دې یو ته وایي سطحي مثلث او یو ته وایي کروي مثلث یو سطحي مثلث او یو کروي مثلث دا مثلث چې جوړ کو دا سطحي مثلث دی پوه شوې په دې سطحي مثلث کې د دې دریو واړو زاویو مقدار دا به 180 وي 180 ډیګرۍ به وي دا بعضې غټه بعضې وړکه هر څه وي خو مجموعه به یې څه 180 یو بل قسم دی هغه کروي مثلث داسې د دې دا ضلعي چې کومې دي که نه د داسې خطوط مستقیمه نه دي بلکې د یوې دایرې نه داسې قوسونه راغستلی شوي دي لکه یو ټوکړه دې دا راواغسته که نه دلته دې ولګوله یو ټوکړه دې دا یو راواغسته دلته دې ولګوله بله ټوکړه دې دا راواغسته نو دلته دې ولګوله د دې نه دې یو مثلث جوړ کړو دې ته وایي کروي مثلث پوه شوې زمونږ اوقات او قبله چې معلومو او په دې کې کوم قواعد هغه استعمالیږي نو هغه قواعد ټول د دې کروي مثلث په بنیاد باندې جوړ دي پوه شوې دا مثلث په کم استعمال دی بلکې ټوټل قواعد په څه جوړ دي په دې مثلث باندې بیا راشه دا سطحي مثلث چې دی دا سطحي مثلث شو دا کروي مثلث پوه شوې دا سطحي مثلث چې دی نو دا بیا کپړه څه شو دی بیا په دوه قسمه باندې لوی کوي یو ته وایي قائمة الزاویه مثلث قائمة الزاویه او یو ته وایي غیر قائمة الزاویه یو قائمة الزاویه او یو غیر قائمة الزاویه دا قائمة الزاویه مثلث شي په دې کې دا یوه زاویه چې وي دا پکې پیکس ته 90 وي یو زاویه پکې څه وي نه 90 وي پوه شوې یو ګوره مثلث کې به یاد ساته چې په مثلث کې دلته نښه داسې ورکړې وه که نه
د دې معنا دا چې دا 90 او د نور د دې نښې ورکوي چې د 90 نشي او 90 والا ته داسې نښه ورکوي. نو قائمة الزاویه مثلث معنا دا چې یو زاویه پکې د سوی 90 او ټوټل خو 180 که نه د هغې د 180 نه ښه د دې داسې سطحي مثلث د 180 چې یو پکې د 90 شوه دا باقي دواړه به بیا د 90 برابر دي که نه نو خوا که یو 45 او بله 45 وه که یو 50 او بله 40 وه که یو 60 او بله 30 وه که یو 70 او بله 20 وه ګوره وه خو چې یو زاویه پکې د څومره برابر دي د 90 برابر دي. ٹھیک شوله. بیا دا غیر قائمة الزاویه مثلث چې دی نو دی بیا په دوه قسمه باندې کوي. یو ته وی حادة الزاویه مثلث او یو چې دی نو هغې ته وی منفرجة الزاویه مثلث. نو په دې حادة الزاویه مثلث کې په دې کې به یو زاویه د 90 نه کم وي. پوه شوې پې دا غیر قائمة الزاویه مثلث خو هغه دی چې په دې کې 90 درجې زاویه نه وي 90 درجې زاویه به کې نه وي. او بیا دا حادة الزاویه په دې غیر قائمة الزاویه کې هغه قسم دی چې یو زاویه پکې د 90 نه صحیح کم وي هغه باقي دوه ګوار سوري چې یو پکې صحیح د 90 نه کم وي. پوه شوې پې او یا که دې تفصیل ته به سړو راځئ هم نه که نه بس دا ځکه د دې سره زمونږ اخوا څه کار شته دی غیر قائمة الزاویه مثلث. نو وای دویم قسم غیر قائمة الزاویه مثلث دی دا هغه دی چې په دې کې به د 90 درجې زاویه نه وي د 90 درجې زاویه به کې هغه نه وي. پوه شوې ریاضۍ په کتابونو کې دقې ځای پورې استعمال دي دې ته قائمة الزاویه وي چې د 90 نه هغې ته غیر قائمة الزاویه وي. بیا وروستو که ته د ځان نه پکې هسې خپل تقسیم کېږه نه نو حادة الزاویه او قائمة منفرجة الزاویه پکې هم جوړېدلی شي. پوهېږې پې خو چې یو زاویه پکې د 90 درجې وي نو قائمة الزاویه مثلث او چې یو زاویه پکې بیخي د 90 درجې نه وي نو هغې ته بیا څه ویلی کېږي غیر قائمة الزاویه مثلث. لکه مثال په طور دا شو پوه شوې پې لکه مثال دا د 60 شوه دا هم د 60 شوه دا بله ورسره د څو کې 60 دا هم د 60 شو یا آگے پیچھے به راتللی شي. پوه شوې یو د 120 شوه بله د 30 شوه بله د 30 شوه که هر څنګه یې خو 90 به پکې په دې قسم باندې پوه شوې. درې قسمه مثلثې شوې زموږ سره که نه اول دوه قسمه شوې کروي مثلث او سطحي مثلث. بیا سطحي مثلث قائمة الزاویه مثلث او غیر قائمة الزاویه مثلث. دا خو د زاویو په اعتبار سره د مثلث اقسام دي. وشوله اوس د دې دا کوم ځلې چې دي بازوګان یا ځلې یا دا ساقونه چې دي د دې په اعتبار سره هم د مثلث مختلف اقسام ذکر کوي. یو هغه مثلث چې د دې ټولې ځلې بالکل برابري لکه مثال په طور دا 3 انچ ته نو دا 3 انچ دا او دا پوهېږې پې نو دې ته ویلی کېږي مساوي الساقین مساوي الاضلاع مساوي الاضلاع مثلث دی ته وایي. په دې باندې پوه شوې یو مثلث هغه دی چې په دې کې دوه لکه مثال دا 3 انچ دا دام 3 انچ دا 5 دا دوه خو پکې برابر دي خو یو پکې برابر نه ده یو ته نه وړه ده یا یو غټ یا مثلا داسې شو
دا 5 دا دام 5 دا 2 دا نو چې دوه ذلې پکې برابر دي یو پکې بدل ده نو دې ته ویل کېږي مساوي الساقین مساوي الساقین مثلث په دې قسم باندې پوه شوې یو دریم قسم پکې هم جوړي هغه داسې چې د دې د اضلاع چې دي ټولې د یو بل نه مختلفي ټولې د یو بل نه صحیح مختلفي یو 3 دا بل 4 دا بل 5 دا داسې مختلف دې ته بیا وي مختلف الاضلاع مختلف الاضلاع پوه شوې چې تمام اضلاع چې دي یا تمام ساقونه یا بازوګان د یو بل نه دي مختلف دي په دې باندې پوه شوې که نه اوس راشه قرآن کوم ده اوس کوم قواعد چې موږ په اوقات الصلات یا سمت قبله معلومول په هغې کې استعمالو هغې هغه قاعدې چې د کوم مثلث نه راوتلي دي نو خو د ماوي د کروي مثلث نه راوتلي که نه د کروي مثلث دپاره ځان له خپل جدا قواعد دي او د غیر قائمة الزاویه مثلث دپاره جدا قواعد دي او د قائمة الزاویه مثلث دپاره جدا قواعد دي د دې جدا قواعد دي د دویم نمبر جدا او د دې پوهېږي به چې د دې قواعد دې زده کړه نو د هغې کې بیا د دې قواعد جوړ کړي دي بیا وپسې د هغې قواعد زده کړي او چې د هغې قواعد دې زده کړو نو د دې مثلث قواعد هغه بیا دغه دواړه یې راغستلي دي او په هغې کې مختلف قسمه چینجز کړي دي او قواعد یې جوړ کړي نه پوهېږي ټیک شو ده او بیا دا قواعد دوی د دریو واړو مثلثو دا په څه طریقه باندې جوړ کړي ټیک ده نو ګوره یو ګاډی جوړول دي یو ګاډی چلول دي که نه چې مثال ته د یو ځای نه راځې تا ته ټلیفون وکړم هلکه پلان کې دلته راشه تو نو ته به هلته کښېنې ګاډی به جوړ کړي او بیا به پکې راځې که نه بل چا جوړ کړی دی خو کښېنه او چابي ته وکړه راځه پکې پوه شوې بې نو یو دی جوړول د قواعدو یو دی استعمال د قواعدو یو دی جوړول د سایکل یو دی چلول د سایکل ټیک شوله نو چې مونږ د چلولو د طریقه زده کړو دغه څه ده پوهېږي پې ګاډي د چلولو چل زده کړو دغه مونږ له څه دی کافي دی د جوړولو سره یې کار نه ساتو پوه شوې بیا که د جوړولو سره هم کار ساتو نو هغه هم بیا ګران نه دي خو بیا به پکې اشته سبقونه به پکې پاتې دي ښه ټول بیا اوس د دې قواعد بیا د دې دا قواعد چې موږ زده کړو دقه هم زموږ دپاره څه دي کافي د دې هغه قواعدو باندې چې اوقات بیا روباسو نو هغې هغه قواعد خو بنا په دې دي که نه چې دا مو زده کړي نو څه نه څه هغه رڼایي راته پېږي هغه قاعده حل کولی بیا شو دا مو زده کړي هغه قاعده بیا څه کولی شو حل کولی شو په دې قواعدو سره دا مثلث حل شي په دې قواعدو سره دا حل شي او په دې قواعدو سره دا حل شي یاد شي وایه په دې قواعدو دا مثلث حل شي او په دې قواعدو په دې او په دې دواړو باندې دا حل شي او په دې او په دې او په دې دریو واړو باندې بیا څه شي دا حل شي چې د دې قائمة الزاویه مثلث دا حل زده کړو نو دغه موږ لره څه دی کافي دی چې دې حل کړو اوس د ده حل څرنګې نو په ده کې مختلف قسمه شپږ څیزونه دي پکې نو دا شپږ څیزونو کې به بعضې تا ته معلوم وي او بعضې به نامعلوم وي ټیک شوله دا خو تاسو منطقو کې به ویلي که نه تحصیل المجهولات بالمعلومات
د معلومو څیزونو به مجهول څیزونه را معلومې که نه قیاس چې وي په هغې کې صغرا وي کبرا وي او نتیجه خو موږ د معلومه نه وي خو چې یو قضیې نه صغرا جوړه کړو د بلې نه کبرا جوړه کړو شرایط پکې ټول برابر وي حد اوسط ترې ختم کړو نتیجه راوځي بیا که نه نو په دې کې به موږ ته بعضې څیزونه معلوم وي او بعضې به معلوم نه وي نو د هغې معلومو نه به هغه مجهول څه کوو راوباسو هغې تحصیل به ترېنه کوو به ترېنه معلومو حاصلو به ترېنه پوهېږي بیا اوس راشه په دې سکول کې به تاسو ویلي یو قانون دی قانون د فیثاغورس ورته وایي قانون فیثاغورس بس قانون فیثاغورس ٹھیک شو نا دا قانون سی سکویر ایس سکویر پلس بی سی کی طاقت 2 اے کی طاقت مساوی ہے اے کی طاقت 2 جمع بی کی طاقت 2 یا ورته په دغه کې انګریزي کې سی سکویر مساوی ہے اے سکویر جمع بی سکویر ورجه به 3 راغلی نو مثال سی کیوب ٹھیک شو لا د کیوب یا وی اے کیوب بی کیوب داسې په هغې د پاسه 3 راغلی چې دا 2 بیا راغلی دی د بیا څه وایي سکویر ورته ویلی کېږي یا طاقت ورته ویلی کېږي دا یو قانون دی دې ته وایي قانون د فیثاغورس دا هم په دې قائمة الزاویه مثلث کې قائمة الزاویه مثلث کې وختي مو یو خبره وکړه دا شیز دا خو مستقل دا څه دی وتر دا څه دی وتر خو یو پکې بیا دا ساق پاتې شو یو دا پاتې شو که نه نو دا د دې زاویې ته کو ګورئ د دې زاویې په اعتبار سره دا متقابله دا زله کومه ده متقابله او دا یوه ده متصله څه شی دی متصله او که دا زاویه راخلي نو بیا دا متصله ده دا څه ده او دا یوه څه ده متقابله وایي کې متصله متقابله دا د امور اضافیهونه دي د امور اضافیه امور نسبتیه په نسبت سره دی زاویې ته دا زله متقابله ده او دا څه ده متصله او په نسبت سره دی زاویې ته دا بیا متصله ده او دا څه ده او وتر به خپل ځای وتر به صحیح خپل ځای دا اصل کې راایستلی شوی دی د دایرې نه که نه دایره کې ګوره دا دوه خوراداسونه وو که نه یو څیز مونږ ویلی چې د دایرې کې د محیط د یوې نقطې نه بلې نقطې ته لاړ شي او مرکز کراس لیکن هغې ته څه وایي وتر نه شو که یو خو چې مرکز کراس کړي ته قطر وایي بیا چې د مرکز نه دې پورې نو بیا هغې ته رداس وایي خو چې مرکز کراس نه کړي د یو نقطې نه بل نقطې ته لاړې مرکز نه تیر نه شوې نو هغې ته څه ویلی کېږي وتر دا وتر دی ٹھیک شو دا څه شی دی دغه وتر شو او دا دو چې دي نو متقابله یا متصله نو په نسبت سره دې زاویې ته دا متقابله ده او دا متصله او په نسبت سره دې زاویې ته دا بیا متقابله ده او دا یوه متصله وتر په خپل ځای په دې باندې پوه شوې ټیک شو بیا دې داسې کوي د فیثاغورس ٹھیک ده دې قاعدې سره هم زموږ دوره دلته کار نشتی خو ضمناً پکې راځي چې لږ مخې ته راشي دې وتر له دې نوم دي د سی دې له نوم دي د څه شي دې له اے او دې له پوهېږي پې نو که په دې درې شیزونه شول که نه دا قانون صرف ازلاو ته ازلاو کې چې کوم نامعلوم دي نو هغه معلومېدلی شي د زاویو سره د دې څه کار نشته نو که تا ته په دې درې واړو ضلعو کې تا ته دوه معلوم دي نو هغه باقي یو پسې کېږي معلومېږي
هغه باقي به څه کېږي معلوم. لکه بالفرض تا ته وتر معلوم دی چې دا د 5 انچې دی، ٹھیک شولا. دا اے درته معلوم دی چې دا د 3 انچ، دا بی تا ته نه دی معلوم چې دا څه شی دی، دا نه معلوم دی. نو ته د دې قانون په ذریعه سره دا اوس څه کولی شي معلومولی شي. یا مثال دا درته معلوم دی چې دا 2 انچ دی، دا سی درته نه دی معلوم چې دا څه دی، یا دا درته نه دی معلوم دا څه شی دی. پوه شوې بې؟ لکه مثال په طور داسې شو، دا سی موږ ته معلوم نه دی که نه، سی سکویر مساوي اے سکویر جمع بی سکویر. نو سی سکویر مساوي اے څه شی دی 3 دی که نه، 3 سکویر جمع بی څه شی دی 2 سکویر. نو سی سکویر مساوي د 3 کی طاقت 2 یا 3 سکویر د دې مطلب دا دی چې د 3 له بیا په 3 کې ضرب ورکړه. نو 3 3 9 او 2 کی طاقت 2 معنا سره چې 2 له په 2 کې ضرب ورکړه. 2 دونی 4. نو سی سکویر مساوي 13. پوه شوې بې؟ بیا اوس موږ خو سی معلومو، سی سکویر خو نه معلومو که نه، د دې نه به دا سکویر په څه طریقه ختمو، دا به دې نه څه کوو ختمو به دې نه. د دې د ختمولو طریقه هغه دا ده چې په دې دواړو باندې جزر ولګوه. په دې څه شی ولګوه؟ جزر وایي، په انګریزي کې ورته روټ وایي. پوه شوې بې؟ ګوره ته د مساوي نه یو خوا یو شی سیوا کېږي که نه، نو بل خوا هم هغسې سیوا که څه فرق راځي نه. لکه زه تا ته ووایم 5 مساوي دی د 2 جمع 3. پوه شوې بې؟ 5 مساوي دی د څه شي 2 جمع 3. نو که درته ووایم چې 5 جمع 5 مساوي دی د 2 جمع 3 جمع 5، نو څه فرق پکې شته؟ دواړه بیا مساوي نه دي. هغه مساوات کې څه فرق راغلو؟ هېڅ فرق نه راغلی. پوه شوې بې؟ یو طالب علم له 2 روټۍ ورکړي او بل له 4 نصف ورکړي، نو څه فرق پکې شته؟ یو شی دی. پوهېږي بې؟ 4 نیمې ټوکړې یا 4 ځایه کي یو روټۍ، نو 8 ربع وله ورکړي، یو له 2 روټۍ ورکړي، نو هېڅ فرق رانغی که نه. د مساوي نه یو طرف ته یو شی کمې، نو هغه بل طرف ته هم اقسیس کمې. که یو طرف ته سیوا کې بل طرف ته به هم سیوا کې. پوه شوې بې؟ نو موږ به داسې وکړو چې دې خوا به هم جزر ولګو، دا یې نښه ده، او دې خوا به هم هېڅ فرق نه راځي باندې کې. خو چې په څه طریقه باندې اوس دا سکویر ختم په دې قسم. پوه شوې؟ اوس د دې جزر ختمولو ته ګوره، ها د سکویر ختمېدو، دا جزر او دا سکویر دا دواړه چې دا سی او سی سکویر دا یو شان دي. دا څه دي؟ بالکل یو شان. په دې کې څه فرق شته؟ نه. نو دا د دې سره کټ که دقه شی ته جوړېږي، دا سکویر د دې سره څه کېږي؟ کټ کېږي ورسره. نه پوهېږي؟ د سکویر معنا دا چې دقه څیز ډبل که که نه، لکه 2 دی نو 2 دونی 4، 10 دی نو 10 دایا 100، دقه څیز کې ورله ضرب ورکړه. او د دې جزر چې ته ختمې د دې معنا دا ده چې دغه څیز په دې 2 انسو کې یو واخله وی لګوه چې هغه انسې سره بل ضرب ورکړي او دقه شی ترې راځي. نه پوهېږي؟ ګوره دی کې خو به کسر راځي، خو ته عام 25 جزر کې دننه دی. نو که ته وایې چې زه دی نه دا جزر ختمومه، نو صرف 5 راوله.
5 5 25 دسی انسان په جواب کې راولا چې اغیل په اغي کې ضرب ورکې اغیل په خپل نفس کې ضرب ورکې نو د قبره تیر راشي ابو جزر کې چې بند ده پوه شو به نو د سی سکویر معنا څه د سی ضرب سی و کنه دو چې جزر پر راغلی جزر ته ختم کو یو سی سره ختم شو لکه ګوره 5 ضرب 5 انډر رو دسی دا کده دې شي لیکي کده دې شي لیکي یو شی دی کنه نو کوته چې دې جزر ختم دا یو 5 ختم کړه کنه یو 5 په جواب کې راشي خوشولا نو راشه د دینه جوس د دینه چې د سکویر ختمونو د داغې د پاره مو دواړه طرف ته جزر سکو سیوا یو طرف ته جزر ولګو بل طرف ته اوس مو دا جزر د دې سکویر سره ختم کو نو سره هغه صرف سی او بل طرف ته 13 جزر کې دال وشولا اوس داسې سین سره وړو چې هغې له پاغې نفس کې ضرب ورکو 13 شي دا په اشاریو کې راځي پوه شوې به په دې کیلکولیټر باندې وګوره ته په دې کې ګوره دلته پکې د جزر دا بټن دی اینې کیلکولیټر کې ته معلوم شو د جزر دا بټن ووهه بسم الله کوي اوس 13 ووهه مساوي څه دی راغی نو چې دا حل کې سی بس مساوي دی د 3.6 بس نور جوړ 3.600 دغه ټول چې راواخلي هغې له په دقیقې کې زره ورګم 13 به راشي نه پوهېږي که دلته دا مثال 25 په دې جزر کې دننه وی یو 5 پن راوړی او ځکه چې 5 نه په 5 کې ضرب ورکړی که 25 راځي که نه نو صرف 5 من لګولی او جزر باندې ختم کړی نو دا سی چې زموږ سره نامعلوم و د دې فیثاغورس قانون په مدد سره دې موږ معلوم کو که نه نو معلومه دا شوه چې دا 3 انچي دا 2 انچي نو دا سی به څو انچي 3.6 وشوله اوس مثال په طور ته پکې دا ا نه دی معلوم دقه قانون بیا ولګوه سی سکویر مساوي ا سکویر جمع بی سکویر وشو اوس سی سکویر مثلا دا د استا سره 8 ا در سره دی نامعلوم دی مزدقه ا په ولګوه او بی د سره سوره دی بی د سره مثلا 4 دی وشو نو راشه چې کوم شی نامعلوم دی دی به سیټ ته کېده نو یوازې کېږي چې یوازې کېدو به بیا معلوم شي معلومات په یو خوا کې مجهولات به بل خوا کې نو دلته خو په دې مساوي نه دی خوا معلومات او مجهولات ټول ګډوډ دي که نه نو مجهول به یو طرف ته کو معلوم به بل طرف ته کو نه پوهېږي یو خبره پرون بله وایي دی چې مساوي نه یو خوا جمع بل خوا اړه نو څه به دې جوړېږي که منفي وي نو بیا به څه کېږي جمع که ضرب وي نو تقسیم که تقسیم وي نو ضرب دلته دا ا چې دی په حالت د جمع کې دی پوهېږي پې نو چې دې خوا یې راړو نو دی به څه شي 8 سکویر او یا دې ته اړو راړو مخه دا 4 سکویر ته راوړاو که نه دی به یوازې پاتې شي که نه نو 8 سکویر دا جمع دی که نه نو چې دې خوا راوړي نو څه به شي دا باقي پاتې شو اوس ګوره 8 سکویر مطلب څه دی 8 8 64 منفي 4 جاری 16 مساوي a سکویر 64 نه 16 منفي کتو 48 a سکویر وشو اوس په دواړو جزر ولګوه
د دې دو سره به جذر کټ شي که نه نو اے باقي پاتې شو او دلته 48 جذر کې دننه نو جذر 48 وختو جذر 48 مساوي 6.92 نه پوهېږي پوه شوې پې دغه شانتې که بي درته نامعلومي جو هغې سره دا کار کوه هغه اې ته دې خوا راړوه ناجمع دی جو خو به منفي کېږي او جو بیا لاندې ټول عمل کوه او په اخره کې به ترې نه قبي راوځي په دې ډرامه پوه شوئ دقه دي ښه بس دې ته وایي قانون د فیثاغورس قانون د دې تعلق د مثلث د ضلعو سره دی د زاویو سره که په ضلعو کې تا ته که نامعلوم ضلعي وي او بعضې درته معلوم وي نو د معلومو په ذریعې سره به نامعلوم رامعلومې او په دې کې یو شرط دا دی چې تا ته به د مثلث په ضلعو کې دوه معلومې وي نو یو نامعلومه به معلومولی شي که دوه نامعلومې دي نو بیا نه چلېږي دا دوه به کې نامعلومې دي نو بیا پې کار نه کېږي خو چې دوه درته معلوم وي که هر دوه نو هغه درېیمه به بیا څه کېږي معلوم پوهېږي پې